अस्सलामु अलैकुम। په دویم نمبر یونټ کې دویم نمبر ایکسرسایز نن سٹارټ کوو چې هغه د ایل سی ایم په باره کې دی. نو اول په ایل سی ایم باندې خپل کنسپټ کلیر کړه چې ایل سی ایم څه ته وایي، د دې په باره کې چې څومره هم ضروري خبرې دي په هغې باندې ځان پوه کړه. نو ایکسرسایز حل کول سالو کول هغه بیا انتهایي اسان دی. چې څنګه ایچ سی اف کې 3 لیټرز وو، دغه شان دلته په ایل سی ایم کې هم 3 لیټرز دي. د ایل نه مطلب دی لیسټ، لیسٹ مطلب سمالسٹ یعنی ټولو کې وړوکي، په ټولو کې کم. د سی مطلب دی کامن، کامن مطلب عام، او دلته د کامن مطلب دی چې داسې نمبر چې هغه څومره هم نمبر زی د هغې ایسئ، یعنی مطلب دا چې دا نمبر پای کې کامن دی. یعنی یو نمبر دی او تا سره 3 نمبر دي، په 3 نمبرو کې دا نمبر موجود دی، نو دا نمبر چې کوم دی دا څه شو؟ کامن شو. اوس څه مطلب دی بیا یې وایو مخکې، تر دې ځای پورې دومره یاد ساته. ام نه مطلب دی ملټیپل، ملټیپل ملټیپل څه ته وایي؟ چې کله 2 نمبرز ضرب شي، یو نمبر بل نمبر سره ضرب شي او په نتیجه کې کم جواب راشي هغې ته ملټیپل وایي، چې کم پراډکټ راشي هغې ته ملټیپل وایي. تعریف یې یاد ساتل ضروري دي، په کتاب کې شته نو چې تا ته یاد دي. وین وی ملټیپلای اني نمبر، چې کله مونږ یو نمبر که هغه هر څه نمبر هغه ملټیپلای کو، ضرب کو بای اني ادر نمبر، یو بل نمبر هغه سره چې کوم دی ضرب کو، ملټیپلای کو. their product is called multiple of that number. نو چې کوم جواب راشي چې ته موږ په د میتھس په ژبه کې، د ریاضۍ په ژبه کې پراډکټ وایو، چې کله 2 نمبر ضرب شي او کوم جواب راشي هغې ته پراډکټ وایي. نو د دې 2 نمبرو د ضرب نه چې کوم پراډکټ راشي هغه د دې نمبر سره ملټیپل دی. لکه څه مطلب؟ فرض کو 2 دی، 2 یو نمبر دی. دا اوس نمبر په نمبر مونږ 1 سره، 2 سره، 3 سره ضرب کوو. نو 2 چې 1 سره ضرب شي نو 2 ته راشي، 2 چې 2 سره ضرب شي 2 2 4 4 ته راشي. 2 چې 3 سره ضرب شي 2 3 6 یا 2 3 6. 2 چې 4 سره ضرب شي نو 4 2 8. نو چې کله دا 2 نمبر ضرب شول او کم دا پراډکټ راغی نو دا پراډکټ د دې نمبرز ملټیپل دی. څه مطلب؟ یعنی دا 2 چې کم دی دا د دې هم ملټیپل دی او د دې 1 هم ملټیپل دی، ځکه د 2 نمبرو ضرب خوړلی دا ته راغلی. دغه شان دا 4 دی، دا د دې 2 ملټیپل دی. ټیک شو؟ دغه شان 6 دی، دا د دې 2 ملټیپل دی یا د دې 3 ملټیپل دی. 3 چې 2 سره ضرب کیږي نو چې ته راځي، یا 2 چې 3 سره ضرب کیږي چې ته راځي، نو دا چې د دې نمبر هم ملټیپل دی او د دې نمبر هم ملټیپل دی. دغه شان 8 د دې 4 هم ملټیپل دی، د دې 2 هم ملټیپل دی. اوس ایل سی ایم څه مطلب دی؟ د یو مثال په ذریعه ځان پوهیو. مونږ سره 2 نمبرز دي 8 او 12، 8 او 12. د دې 8 ملټیپلز چې مونږه معلومو نو 1 سره، 2 سره، 3 سره، دې سره به نمبر په نمبر ضرب کوو. نو 8 چې 1 سره ضرب شي یا مونږ د 8 ټیبل وایو، د 8 پاڼه وایو، نو چې کوم جوابونه راځي هغه ملټیپل دي که نه. نو 8 چې 1 سره ضرب شي نو 8 1 8، 8 2 16، 8 3 24، 8 4 32، 8 5 40، 8 6 48. داسې ورپسې ځه، دا دې ټیبل دی. صحیح ده؟ دغه شان 12 د 12 ټیبل، د 12 پاڼه، 12 1 12، 12 2 24، 12 3 36، 12 4 48، 12 5 60. داسې ورپسې ځه. صحیح ده؟ نو دا د دې 12 ملټیپل، دا د 8 ملټیپل شول او دا د دې 12 ملټیپل شول. اوس په دې کې کامن ملټیپلز کم کم دي. نو که ته وګورې 24 دلته هم شته، دلته هم شته، بل نمبر 48 دلته هم شته او دلته هم شته. نو اوس دا چې کم ګیون ملټیپلز دي، یا مطلب چې دا کم مونږ ته دا کم ملټیپلز ښکاري، دې پسې خو نور هم شته که نه، خو په دې موجوده کې چې کم کامن ملټیپلز دي نو دې نه یو واخله 24 2400 او د دې دوانو نه یو واخله نو 48. نو 24 او 48 دا په دې کې کامن ملټیپل شول، دا خو کامن شو. اوس لیسټ کامن ملټیپل کم دي، نو چې څنګه تا ته ما وي لیسټ څه ته وي؟ وړوکي ته، سمالسټ ته، د ټول نه کم ته. کامن وي چې کم نمبر دي تا سره چې پای کې موجود دي، لکه موږ سره 8 او 12 نمبرز وو، نو په دې 8 او 12 چې کم ملټیپلز پای کې 24 هم موجود وو، دلته مو او دلته مو 48 دلته مو دلته. د دې مطلب دا چې دا کامن شو، یعنی دا د دې دوه نمبر کې دا نمبر شریک دی، دا 24 او 48 مو. لیسٹ کامن ملټیپل مطلب دا چې کم دا ملټیپل زال کامن په دې کې د ټول نه لوکې سمالسټ ملټیپل کم یو دی. ظاهره خبره ده 24 دی، دې پسې کوم راځي نور ملټیپل کامن اب سیوا لوی وي.
نو موږ سره لیست کامن ملټیپل یا LCM برابر راغی د 24. نو دا د LCM کانسپټ دی. LCM څه ته وایي دا د هغې جواب دی. اوس دا د دې مطابق به مونږ تعریف څنګه لیکو؟ نو د smallest number which divides each of the given number completely. داسې د ټولو نه وړه انسا د ټولو نه اړوکې نمبر which divides چې هغه تقسیموي each of the given number هر یو چې کوم موږ له راکړی شوي نمبر لکه دلته موږ له 8 او 12 راکړی شوی نو هغه پوره تقسیموي کمپلیټلی پوره ریمایندر پکې یعنی باقی پکې څه نه پاتې کېږي ریمایندر سی 0 is called LCM. نو دغه لوکي نمبر ته د smallest نمبر ته څه ویلی شي LCM. داسې د لوکي نه لوکي یو نمبر د ټولو نه لوکي یو نمبر چې کوم موږ له نمبرز راکړي شوي هغه ټول پوره تقسیموي نو دغه د ټولو لوکي د ټولو کم نمبر ته ویلی شي LCM لیست کامن ملټیپل. په خبره باندې پوه شوي؟ اوس زموږ د کتاب مطابق هغه کم میتھډز دي هغه کمې طریقې دي چې په هغې باندې مونږ LCM معلومو. نو چې څنګه مونږ د HCF دوه میتھډز ویلو HCF by prime factorization او HCF by division method هم دغه شان د LCM د معلومولو هم دوه طریقې دي زموږ په کتاب کې prime factorization method او LCM معلومول by division method د division method یا د division په طریقه باندې. اوس یو جنرال کوېسچن دی find the LCM of 16, 30 and 64 using prime factorization method and division method. موږ له درې نمبرز راکړی شوي دي 16 30 او 64. د دې درې واړو نمبرز موږ به LCM معلومو لیست کامن ملټیپل به معلومو هم په فیکټرایزیشن پرایم فیکټرایزیشن میتھډ باندې او هم په ډیویژن میتھډ باندې. نو اول موږ د پرایم فیکټرایزیشن باندې د دې سولوشن معلومو د دې LCM معلومو. نو چې څنګه د HCF د معلومولو طریقه وه سټارټ څنګه و هم هغه شان سټارټ پرایم فیکټرایزیشن د LCM هم دی لاندې لږ ډفرنس دی لږ فرق دی هغې باندې بیا پوه هم دی. نو ګوره زه به نمبرز ولیکم یو دی 16 لاندې به ورته لاین راکاږم او دې طرف ته د ګس طرف ته به یو لاین راکاږم دغه شان 30 او دغه شان 64. دا اوس په پرایم نمبرز باندې تقسیمو ځکه پرایم فیکټرایزیشن دی. نو 2 پرایم نمبر دی ټول نه اړوکي 16 په 2 باندې کېږي یعنی 8 2 16 د 8 په 2 باندې کېږي 4 2 8 4 په 2 باندې کېږي 2 2 4 او 2 پرایم دی په 1 باندې به وکړو 2 1 2 د دې پرایم فیکټرایزیشن کمپلیټ شو. دغه شان 30 په 2 باندې کېږي 15 2 30 بیا 15 په 2 باندې نه کېږي نو ورپسې پرایم نمبر سره 3 دی په 3 ټرای کوو نو بالکل په 3 باندې کېږي 5 3 15 او دا 5 په 3 نه کېږي په خپل ځان کېږي ځکه 5 چې کوم دی پرایم نمبر دی نو 5 ګن 5 دغه شان 64 په 2 باندې کېږي 3 2 6 پاتې صرف 4 شو نو 2 2 4 یا 32 2 64 بیا په 2 باندې کېږي 16 2 32 یا 2 1 2 او دا 3 د 1 ته پاتې شو 1 چې 2 سره کې نو 12 شو نو 6 2 12 بیا په 2 باندې کېږي 8 2 16 بیا په 2 باندې کېږي 4 2 8 بیا په 2 باندې کېږي 2 2 4 او 2 پرایم دی په 1 باندې به وکړو. نو د درې واړو پرایم فیکټرایزیشن مکمل شو. چې څنګه HCF کې به مونږ نمبرز ولیکلو او هغې ته مخامخ به مو چې کوم د هغې پرایم فیکټرز وو هغه به مو لیکل. د 16 پرایم فیکټرز دي 1 2 3 4 څلور دوګانې 2 ضرب 2 هلته به مونږ ضرب شکل کې لیکو که نه دلته به هم لیکي ځکه که دا ضرب کې چې دا ترې راځي 2 2 4 4 2 8 8 2 16 دا شان د 30 چې کوم پرایم فیکټرز دي نو 2 ضرب 3 ضرب 5 ٹھیک شو کمپلیټ شو. د دې پرایم فیکټرز دا دي 64 1 2 3 4 5 6 شپږ دوګانې دي نو 1 2 3 4 5 6 شپږ دوګانې شو. د دې نه بعد به اوس موږ څه کوو هغې نه مطلب چې کوم HCF والا و نو د دې نه بعد به موږ HCF معلوم کړو چې کوم کامن و هغه به مو واخیستل او ضرب به هم کو HCF به معلوم کو. اوس LCM کې دلته لږ فرق دی. LCM به دلته څنګه معلومې د LCM دپاره د لیست کامن ملټیپل دپاره فارموله ده پراډکټ اف کامن فیکټرز
product of common factors ضرب product زه به په پی سره پلیکم product of non common factors دا به زه پوره ونه لیکم بس صرف ته به پوه شي product of common factors چې کوم common factors دي د هغې product یعنې هغه به ضرب کې چې راشي هغه او هغه به ضرب کې د نان کامن چې کوم فیکټرز دي د هغې product به تر وباسي او هغې سره به دا ضرب وکړي څه مطلب ښه اسان دی ګوره اول به مونږ دلته وګورو چې داسې کم نمبرز دي چې په دې کې کامن دي نو ګوره دا 2 دلته هم شته دلته هم شته دلته هم شته دا 2 کامن دي درې واړو کې یعنې موجود دي نو مونږ به څه وکړو د دې نه به یو دو واخلو ټیک شو دغه شان 2 دلته هم شته او دلته هم شته نو دلته به یو دو واخلو د دوه نه دا به یاد ساتي چې ایچ سی ای پي نو چې څو نمبر او هغې کې موجود دي نو موږ ورته کامن وایو په ایل سی ایم کې چې کم از کم دوه کې موجود یو نمبر که درې نمبرز وي او په دوه کې هم تا سره یو نمبر موجود وي نو هغه ته کامن اخیستی شي ایچ سی اف کې نه ایچ سی اف کې به دا کامن مونږ نه اخیستو که دا فرض کړو مونږ ایچ سی اف معلومو نو دا او دا پکې کامن نه دی ځکه دو دلته شته خو دلته نشته ځکه یو الریډي مونږ اخیستی دی کامن کړ خو چونکې ایل سی ایم دی نو ایل سی ایم چې په دوه نمبر مطلب درې نمبرز وي او په دوه کې هم هغه نمبر موجود وي نو هغه ته کامن اخیستی شي په دې وجه دلته او دا چې کوم دی دا کامن شو دغه شان دا او دا د دې نه هم یو کامن واخله دغه شان دا او دا د دې نه هم یو کامن واخله اوس نور کامن پکې نشته 5 دلته شته خو دلته او دلته نشته 2 دلته شته خو دلته او دلته نورو نشته دغه شان 2 دلته شته خو دلته او دلته نو بل 2 نشته د دې مطلب دا چې صرف دا په دې کې کامن نو دا شو پروډکټ اف کامن فیکټرز چې دا ضرب کې نو 2 دونی 4 4 دونی 8 8 دونی 16 دا تاسو راغی پروډکټ اف کامن فیکټرز دا 16 دا څلور وانه چې ضرب کې دا 16 جواب ته کوم راغی دا موږ سره راغی پروډکټ اف کامن فیکټر اوسو نان کامن فیکټرز به ولیکو پروډکټ اف نان کامن فیکټرز نو نان کامن فیکټرز کوم دي دلته 3 شته خو دلته او دلته نشته دا شه 3 ضرب 5 دلته شته خو دلته او دلته نشته ضرب 5 پاتې شو دا 2 دلته شته خو دلته نور نشته نور دوګانې دا نان کامن شو نان کامن فیکټرز دا شان دا 2 دلته شته خو دلته نشته اوس دا چې مونږ ضرب کو 2 دونی 4 4 دونی 8 8 دونی 16 16 ضرب دا موږ سره راځي پروډکټ اف کامن فیکټرز دا 16 پروډکټ اف کامن فیکټرز ضرب نو ضرب نان کامن فیکټر پروډکټ اف نان کامن فیکټر نو 5 3 15 15 دونی 30 او 30 دونی 60 دا شو 60 او 16 له چې په 60 کې ضرب ورکړي نو دا موږ سره ایل سی ایم به برابر راشي د 16 صفر صفر او 15 چکې 90 16 چک 96 دا شو 96 960 ایل سی ایم موږ سره راغی 960 یعنی لیسٹ کامن ملټیپل د دې 16 30 او 64 هغه 930 دی اوس دویم سلیوشن کوو یعنی ډیویژن میتھډ باندې ایل سی ایم معلومو نو چې کوم طریقه د ایچ سی اف وه داسې ساین به مونږ وکړو داسې علامت یو انصب هم دلته ولیکه یو دلته یا خپله طریقه وه نو دلته هغه طریقه نشته د ایل سی ایم دپاره ایل سی ایم دپاره چې څنګه دا مونږ وکړو هم داسې ده خو دا ټول نمبر په یو داسې د اندر پایې کې لیکل دي یعنی مونږ به نمبرز ولیکو 16 30 او 64 ای ته به لاندې لاین راکاږو او دې ګس طرف ته دې طرف ته به بل لاین راکاږو دا ټول مونږ په یو ځای ولیکل نو دا د دې ډیویژن میتھډ دی اوس به داسې نمبر ګورو پرایم نمبر چې دلته هغې کې یو انسه کې ضرب ورکوو دا 12 نمبرز ترې راځي نو چې ټول نه کم وړوکي پرایم نمبر دی یعنې 2 د هغې نه به سټارټ واخلو نو 8 له چې زه 2 کې ضرب ورکړم 16 ترې راځي یعنې دلته 8 به ولګوم داسې کم نمبر دی چې 2 کې ضرب ورکړو 30 ترې راشي نو 15 دونه 30 داسې کم کاما داسې کم نمبر دی چې 2 کې ضرب ورکړو 64 ترې راشي نو 3 دونه 6 او 2 دونه 4 یا 32 دونه 64 بیا په دو باندې کېږي 4 دونې 8 15 نه کېږي په دو باندې نو دی به همدغه شان تېر راکوز کړو دا به یاد ساتي چې کله هم په ډیویژن میتھډ کې یعنې ته ایل سی ایم معلومې په ډیویژن میتھډ باندې او یو نمبر نه راځي یو انسه کې دلته تا یو انسه لګولې او هغې کې ضرب ورکړې واتې نه راځي نه واپس هم هغه شانتي راکوزونه ځکه ما 15 راکوز کو کاما 2 کې ضرب ورکړم داسې انسه چې 32 ترې راځي نو هغه 16 دی 16 دونې 32 بیا په 2 کېږي 2 دونې 4
15 نه کېږي هم هغه شان برعکس کو 8 دونې 16 بیا په 2 کېږي 2 1 2 او 15 نه کېږي دی هم دغه شان راکوس کو 4 دونې 8 بیا په 2 کې 1 مطلب د فیکټرایزیشن مکمل شو نو 1 به هم په 1 راشي 15 په 15 راشي او 2 دونې 4 بیا په 2 باندې کېږي نو 1 په 1 راغی 15 په 15 راغی او 2 1 2 فیکټرایزیشن مکمل شو صرف یو نمبر پاتې شو هغه د 15 پسې کېږي ورپسې پرایم نمبر 3 دی او په 3 کېږي نو 1 په 1 راغی 5 3 15 او 1 په 1 راغی ٹھیک شو اوس په 5 باندې کېږي 1 5 1 5 او 1 ٹھیک شو چې دلته ټول 1 1 راشي مطلب دا تاسو سره چې کوم ډیویژن میتھډ دی د ایل سی ایم د معلومولو هغه مکمل شو اوس بس کې کامن فیکټرز نان کامن خبر دلته اوس نشته ډایرکټ ایل سی ایم به ولیکي او چې څومره فیکټرز دي دلته هغه به د ضرب په شکل کې ولیکي او بیا به له ضرب ورکړي جواب به روباسي نو 1 2 3 4 5 6 شپږ دوګانې دي نو 1 2 3 4 5 6 او یو 3 دی یو 5 دی ضرب 3 او ضرب 5 نو ایل سی ایم به موږ سره برابر راشي د 100 دا ټول نمبر ضرب کا نو 2 دونې 4 4 دونې 8 8 دونې 16 16 دونې 32 32 دونې 64 64 تینی دلته به وکړو 64 لا چې په 3 کې ضرب ورکړي نو 3 4 12 2 راغی 1 حاصل شو 3 چکه 18 او 1 19 تر دې پورې ملټیپلیکیشن کمپلیټ شو اخري 5 پاتې دی نو چې کوم تاسو سره جواب راغی ایله په 5 کو ضرب ورکو نو 5 دونې 10 بیا 1 حاصل شو 5 نو 45 یا 9 5 45 او چې دا 1 وسره جمع کړي 46 نو د 46 چې به ولګو او 4 بیا حاصل شي 5 کن 5 او 4 9 960 دلته ایل سی ایم 960 راغلی خو په پرایم فیکټرایزیشن میتھډ او دلته ایل سی ایم موږ سره 960 راغی خو په کم میتھډ باندې په ډیویژن میتھډ باندې نو دا ایل سی ایم د ایل سی ایم کنسپټ د ایل سی ایم د معلومولو دوه طریقې دا کنسپټ دا طریقې چې تا ته یاد نو په ایکسرسایز کې چې څومره کوېسچنز دي هغه ټول ښه په اسانه باندې حل کیږي ان شاء الله ورپسې ایکسرسایز سٹارټ کوو